یو ډېره هم مسله ده هغه دا ده چې دا اوس یخني راغله بعضې خلکو ته تش او دسماتې ورغلی او دا یې ټینګ کړی ځان او دا مونځ کوي آیا دا مونځ څنګه دی دا مسند احمد دی دې جلد نمبر 10 دی حدیث نمبر 22610 نمبر روایت دی ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام او فرمایل چې کله تاسو ته یو کس ته بول ورشي یعنی تش او دسماتې ورشي که تش وي او که ډک وي او زبردستۍ سره دې ایثار کړی نو تاسو مونځ ته مه راځئ نو پته ولګېده چې په داسې صورت کې به ته مونځ ماتې ځې او دسماتې به کوې ځکه که چېرې داسې ونه شي نو بیا به نه ته په مونځ پوه شې چې ما دا مونځ کې څه ویل هلته به درسره منډه ده او دسماتې وي نو نبي علیه السلام داسې منې فرمایلې پکار دا دی چې موږ او تاسو هم دغسې کوو اول او دسماتې کو بیا مونځ کوو الله پاک دې پیغمبر کولو توفیق راکړي